او سوي احمق دوست نو دې سړی کفر ته ورسېږي. احمق دوست وي نو دې سړی کله د یو استاد احمق شاګردي نو دې د استاد په خبره صحیح پویني او بس دغه هر ځای تکراري نو هغه ورته استاد دغه عقیده د کافر دی ښه صحیح شو. حالانکه د عقیدت باندې لګاره خپل استاد خبره کوي خو د حماقت د وجه په خبره باندې ځان نه پوي کړي صحیح شو. نو سندي سے تم ټول احمق دوستان ملاوي ښه ټول احمق نو علي غپري خو په خلکو کافر کړه تاسو ته پته نه علي غپري خو د احمق دوستانو چې په خلکو کافر کو نو استدا مونږ سندي سے سره خیر ډیرو کو شرم ډیرو کو نو دا څه ورته وایي چې قراءت د قران بغیر د فکر او نظر نه مضمون دی الی حد مضمون دی الی حد هغه ته وایي چې قران لوستل بغیر د فکر او نظر ټول خلک چې قران وایي کنه دا رجوع کې دا ختمونه شروع کړي ټول د کافر ځامن دا مضمون تلاوتونه کوي الکه چا ویل دا سندي سیب الکه سندي سیب دا کیدو بیا مسلمان نو نو دا قید بور سره وایي چې مضمون دی الى حدن زکه چې دا وظیفه د مسلمان نه چې صرف په قران به وای دا وظیفه ده په قران بزان پویا کوي ولي لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه في قلبك وقرانه وتكراره وقرانه فعلان تقاضا تکرار کوي د دې تکرار ورته مونږ بیا کوو تا نه یریږم نه ستاسو کې به جمع کوو او دوی مدار چې تکرار به هم کوو. نو حدیث کې راځي بخاری کې حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرئیل امین به هر روز جماعت راته او ما سره به د قران کریم تکرار کو دا ورته بیاس باندې لیکي چې دا ترجمه مونږ چرته راوسته چې هر ځای هر روزه کې براته او چې سوره قران مو نازلو دا غي به را سره تکرار کو یعنی دور به کوله کومه روزه کې لګیو تکرار کو او حافظان به اوس لګیا کیږي روزه کې تکرار وکړي حافظان به اوس لګیا بلکې روزي آمد ده نو اوس نه تکرار نو دورونه شروع کړی دي دورونه شروع کړی دي. النبي علیہ الصلوۃ والسلام ته تکرار کو نبی علیہ السلام ورته نارتو جبرئیل امین ورته دور کوخه جبرئیل امین ورته دور کو پر رمضان کې النبي علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع باندې وی سکل جبرئیل امین ما ته روزه کې دو دوره وکړل سوزره راته قران وورو دو واره راته ور نو ټول صحابه خوشاله شو چې سکل موږ دوه دوره وکړه یا پیغمبر علیہ السلام دواره دوره وکړه او حضرت ابوبکر او جړې دغه انا ته عمر ورته خلک خوشاليږي او ته جاړي خلک خوشاليږي او پیغمبر علیہ السلام دوره وکړه او ته جاړي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی آینده کال به نبی علیہ السلام روزه کې مونږ سره نه ښه آینده کال به روزه کې مونږ سره نه ورته وی دا دور ورته ځکه وړاندې وکړه چې آینده کال به د کال نیمه کې نبی علیہ السلام وفات کیږي نو مونږ سره بني نو ماته د هغه فراق احساس د زکه جاړم ښه زکه چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د په دقایقو پوي دغه د په رموزو پوي دو د په اسرارو پوي دو هستی او کشت امت راچو ابر د فارسی او شاعر ډېر ښه تعبیر ته کړل چې هستی او کشت امت راچو ابر ثانی اسلام و بدر و غار و قبر هستی او کشت امت راچو ابر ثانی اسلام پیغمبر علیہ السلام پس دویم مسلمان سو کو ابو بکر بدر کې دویم مسلمان اور سره سو کو ابو بکر غار کې دویم مسلمان اور سره سو کو ابو بکر او قبر کې دویم ملګری اور سره سو کو نو ثانی اسلام و بدر و غار و قبر اسلام دویم د بدر دویم د غار دویم د قبر دویم ثانی اسلام و بدر ان غلینا جمعه و قرآنا فإذا قرأناه
فاذا قراناه فاذا قراناه الله تعالی ځان ته نسبت وکړ فاذا قراناه کله چې مونږ لولو دا قران ته باندې نو ورته قیدوري کوي بواسطه الملک خدای په خپل ورته نه لولي څوک لولي فرشتہ فاذا قراناه بواسطه الملك فاتبع قرانا فاتبع قراءته ته اتباع د قراءت کوا تحریک مکوا اتباع د قراءت کوا ثم ان علينا بيانا ابيا تاکي سرمون باندې بیانه ثم ان علينا بیا لازم د مونږ باندې بیانه تشریحه و تفسیره د دې قران بیان تفسیر او تشریح دا مونږ باندې لازم ده نو خدای په ځان لازم کړه اوس د الله جانبنا د دې قران د تفسیر د پاره یو دویم قران چرته نازل شوی دی یو دویم قران چرته نازل شوی دی نو فتعین القوتک للبازګل بس بیا پته ولګی چې دویم قران نه نازل او الله تعالی په ځان لازم کړه او د ایفای عهدنا خدای ځان لا تعلق کيم نه دا وعده خامخا پوره کړی دا نو ستاد لپاره بل مفر نشتا سوای د دې چې اقرار وکي چې دا ان علينا بیانه ولا خبره د پیغمبر په قول او عمل او په تقریر باندې ثابت کړه ثم ان علينا بیانه نو دا مسله ده د حجیت حدیث او درې منوغه تفسیر د قران باقوال الصحابه نا غړوان دي خو دوه قسمه دي یو قسم دي تفسیر د قران په قران متصلا او تفسیر د قران په قران منفصلا او د یو جنس دوه نوع دي یا د یو نوع دو صنف دي نو تفسیر د قران به اقوال الصحابه تفسیر د قران به اقوال الصحابه د پارلوم به لازم د تعدیل له صحابه هر چې عدل له صحابه دي ثابت ته په نصوص د قران ذکر چې بالذات مخاطب په د قران باندې اولا بالذات دغه صحابه او په زمانه د نزول قران کې زمانه د نزول قران کې چې الله تعالی د اهل ایمان تذکرہ کوي نو دغه صحابت مرادی اولا بالذات او د نبی علیہ السلام زمانه کې چې الله د متقینو صفت کوي چې الذين يؤمنون بالغیب ناغه زمانه کې داخله څوک صحابه بیا الله تعالی خصوصیت سره دوی ته مقام ورکړی دی سورہ البقرہ آیت نمبر 11 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. شتا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم اکل چوویل شدویتا آمنو ایمان راړی کما آمن الناس لک ایمان راوړی دی الصحابتو الف لام په الناس کې عهدی دی ایمان راړی ک ایمان الصحابه ما مصدریه ده کما آمن الناس ما مصدریه ده نو ستم اول ش ک ایمان الصحابه ایمان راړی کما آمن الناس ک ایمان الصحابه. قالوا نووی دوی انؤمنو آیا ایمان راړو کما آمن السفهاء ک ایمان السفهاء وشان ایمان د سفهاء. سفهاء جمع د سفیه ده. سفیه من يفعل شيئا ولا يعرف عاقبته. من يفعل شيئا ولا يعرف عاقبته. یو سړی یو کار کوي او انجام نه ني واقف دته صفاحت وي. الا انهم هم السفهاء ترديد قولهم وتعديل صحابه الرسول. دا جمله ترديد قولهم وتعديل صحابه الرسول. الا انهم هم السفهاء خبردار. الا حرف تنبيه، ان حرف تحقیق، تکرار د ضمیر، تکرار د ضمیر د پاره د ترجیح د صفاحت ته بمن قالتا چې دا صفاحت راجع ده چاته چې څوک صحابو ته صفیح وي. دا صفاحت واپس معاد ده چاته چې څوک صحابو ته صفیح وي. الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. الا انهم هم السفهاء خبردار تاکي سره دوی هم السفهاء دوی بیوقوفان دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پويږي. وسلام دی وي چې الا انهم المفسدون ولكن لا يشعرون. او دلته وي الا انهم السفهاء ولكن لا يعلمون. الته تنفذ شعور وکړه دلته تنفذ علم وکړه. نو دا نقطه ور سره ولیکي چې نفذ شعور دا متصور ده په امور عقلیو کې چې دا فساد په عقل معلومیږي او د دې د قول او عمل دا منافات ظاهر الفساد دی. خدای کې عقل شعور نشته چې په دا فساد باندې ځان پوي کی. او ولکن لا يعلمون علم دا نفي د علم په امور نقلیو کې ده. نفي د علم په امور نقلیو کې ده چې صفحا دوی دي او عقل من صحابه دي. خدا خبره موقوف ده په نقل باندې او د اتباع د نقل نه کوي. هي الله ولا خبره نه مني، رسول الله ولا خبره نه مني. کني بیا به ځان ته کمقل ویلی او صحابه ته به عقل من ویلو. دا مولیکل ورته ها مولیکل بل ځای
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى کم سورت تے سورہ نساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم سویم آیت تے ہاں شپږمې سپارې ته نږدې دی آیت نمبر 114 تا خو د لوندنی آیت نمبر وي دا نمبر د 13 آیت وي آیت نمبر 115 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى شاقق يشاقق مشاققة فإنما هم في شقاق د شقاق ساده اردو کی ترجمه کیږي دراړ دیوال اوسلیږي مس کې چاو د راشي دراړ شگاف او شقاق مؤول دی په عناد او په عداوت باندې فإنما هم في شقاق دی په عناد او عداوت کې دي حق ته حق نه وي د دشمنه د وجه ومن يشاقق الرسول ومن يعادي ومن يعادي ومن يعاندو ومن يخالفو ومن يخالفو ومن يعادي ومن يعاندو سوچ مخالفت گئی عناد گئی دا اللہ پیغمبر سرا من بعد ما پس دا غنا تبین له الهدى اتضح له الحق تبین له الهدى اتضح له الحق چرته حق واضح شه ويتبع غير سبيل المؤمنين او اتباع کوي غیر سبیل المؤمنین غیر دلار د مؤمنانو نو المؤمنین کې الف لام غهدی دي مراد تن مؤمنین د زمانه د رسول پاک دي نو ويتبع غیر طریق الصحابه ويتبع غیر طریق الصحابه نوله ما تولى نوله ما تولى نوله ما تولى حاصل ترجمه دادا چې نفوضه الى ما اختار هو نفوضه الى ما اختار هو مونږ دې اوس پارو هغه شیطان چې دې انتخاب کړی دی ونصله جهنم ونصله سولیه اصلاح پمانا د دخول الى قعر جهنم ونصله جهنم فاصلا يصلي اصلاحا کې ادخال الى وسط الشيء الاصلاح ادخال الى وسط الشيء وقعره، ادخال
الى وسط الشيء وقعره. نو اتباع د غیر طریق الصحابه دای بطور عطف ذکر کړه دیو شاقیق رسول سره او دا عطف یو گونه د شقاق الرسول لخوا دا عطف د افاده د یو گونه شقاق الرسول لپاره دی چې اتباع د لارې د صحابه نکول دا شقاق الرسول لخوا. او دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من احبهم دا ورته ولیکل دیو جن یو فرمایل چې من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. چا چې محبت دې صحابه سره ساتل دي نو زکه چې زما ملګری دي. فبحبي احبهم معنا زکه چې زما ملګری دي زه خوخم له زما ملګری هم خوختي. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. اچا چې ور سره بغض ساتل دي نو زکه چې زما ملګری دي زه بدشم نو زکه زما صحابه بدشي. ومن ابغضهم ساده پښتو کې به ترجمه دی چې چا ور سره محبت ساتل د نزدکا چې زما ملګری دي او چا ور سره بغض ساتل د نزدکا چې زما ملګری دي. محبت ور سره ساتل د زکا چې زما نزي خوخم نو زما ملګری هم خوخ دي. او چا چې ور سره بغض ساتل د نزدکا چې زما ملګری دي نو زی بدشم نو زکه زما ملګریم بدشي ښا. ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. زی بدشم نو زما ملګریم بدشي. اوس البته خبره دومره ده چې اظهار د بغض زما ملګرو سره کوي او ما سره نه کوي نو دای دوستوب دی ښا. دا تشریح ور سره بیا خپل وکړي ښا. دا خبرو سره خپل بیا ولګوي چې اوس اظهار زما د بغض نه کوي د صحابه د بغض کوي نو وجه سره دوسان دي. اوس دا څه ورسره بیا وایم چې دوسان دي د دې غیرت مظاهره نشي کولای چې نیک پنیک پر رسول پاک تنقید وکړي. د دې غیرت مظاهره نشي کولای چې نیک پنیک پر رسول پاک تنقید وکړي. صحیح شو. نو دا غلطه یو ضابطه ولیکي چې اصول د شرع سلور دي. او دلائل د صدق نبوت د رسول پاک وهم سلور دي په تتبع استقرا سره. قید ورسره لیکي ځکه چا په کې پنځم وینه زمونږ سره خلاف نشته. دا به دغه تتبع صحیح. دلته چې ناسې نو بالکل داسې کلاو دماغ سره بناسي کن چې تر دشمنه تصور نشته چا سره. دشمنه تصور نشته هیڅ چا سره. موږ د دلیل دنیا کې خبره کو او د دلیل دنیا کې اوروخه. دلیل دنیا کې خبره کو او د دلیل دنیا کې اورو. نو که خپل ملګری موي اره دلیل دنیا کې خبره نه کوي موږ سره اتفاق نه کوو. هغه پر دې سره اره دلیل دنیا کې خبرو کې موږ ور سره ومنو چې بيدا ته ټیک وای. تا ولا خبره صحیح ده. او هغه ځای د حق لمن د لاس اخلاصيږي چې کوم ځای سړی د تعصب شکار شي نو تعصب دی ته وای چې زما ملګری سوی بس دا ټیک ته د بل ملګری چې سوی د غول خورلې ښه. ډیر تعصب وای. خبره تعصب ساده تعبیر دی ښه. دا تعصب ساده. اوس دا تعصب کله به جماعتي بنیاد باندې، دا تعصب کله به قومیت بنیاد باندې، دا تعصب کله به قبایلیت بنیاد باندې. د قومیت بنیاد باندې چې پښتانه سکه نو دا ټیک کوي او پنجابي چې سکه
دا ټول غلط کوي د قبالیت په بنیاد باندې چې روغانيان څه کوي نو دا ټیک کوي او چې ګجران څه کوي دا ټول ناروا کوي دا قبایلی تعصب دی دا بس شي دا بیا قبایلی تعصب دی نو موږ دلته تعصب نه بلند وبالا نه سوقه زمونږ تعصبات سره تعلق نشته ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا رسول پاک ته چې ټول نه لوی تعصب دا خو د شرک او توحید په اساس باندې پیدا کېدل پکار دي خو الله تعالی وایي چې نه انساني ضابطه او په شرک او توحید نه پاماله ښه نه انساني ضابطه دادي چې عدل بکې مخلوق خدا سره نه ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا چا سره د زړه دښمنی را روانه ده نو د عدل لمن در لاس اخلاص نشي د عدل تقاضا ده که حق د دشمن وینا غره پاره تسلیم کخه او د عدل تقاضا ده که حق د خپل پلار دی نو دا غین انکار وکړه صحیح شو دلته بدی تناسخ خبر بدا کوي سپد مولا صاحب دی همون سره په جمعیت کې هم دی او خبره غلطه کړې مونږ به خبره غلطه صحیح شو احترام په خپل ځای په سره کې نو زمونږ جماعت ملګری دی زړه کې ولا ځای ورکو خو خبره سره زمونږ اتفاق نشتا صحیح شو او بل څوک دی صحیح خبره کړې نه مونږ سیکولر سره دی خو خبره د سړي توپ کړې ده انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال عرب وی ما قال تا ګوره من قال تا مګوره ما قال تا ګوره ما قال تا ګوره او من قال تا مګوره نو مونږ عموما دا شو چې بس چا سره عقیدت پیدا شي نو هغه د حق معیار وګرځو هغه د حق معیار وګرځو نو چې دا حق معیار وګرځو چې هر څه ویلي نو بس بغیر څه علمي تحقیق نه لګیایو بیا هغه نشر کوو لګیایو بیا مونږ دا مونږ به ځای په ځای خپل استاد باندې عمرت کوو صحیح شو ځای په ځای خپل بلکې خپل استاد زمونږ استاد خو ډیر وړو کې سړیو په اسلافو کې او بلا علماء سره زمونږ نقطه نظر اختلافي ښه جلال الدین سیوطي وړو کې سړی دی لوی سړی دی ها لوی سړی دی جلال الدین محلی لوی سړی مونږ شاګردانو تفسیر جلالین کې جلالین کې شاګردانو باقاعده درس نظامی کې مونږ بغلط ورکو چې دا غلطه ویل انګا بنګا ویل دي صحیح شو اوس دې سره دا عظمت ته نقصان نه رسی یو لوی عالم سره په خبره کې اختلاف کول دا د دې دا معنا نه ده چې داغه د علمي مقام نه تا انکار وکړو خو هغه معیار دی نه چې معیار نه دی نو خبره او تحقیق غلط کې دی شي خبره او تحقیق نو موږ دا مسلماتو خلاف خبره ده اوس د عصمت انبیاء په ضد بروان جلال الدین سیوطي نو موږ به منو ها حالانکه عصمت انبیاء دا خو مسلمه مسله ده اجلال سیوطي او محلی البته موږ په تعویل وکړو چې په خوابه مطابق بنو مطبعي بنوي سبب قلمي کتابت بو سبب نو جلال محلی او سیوطي چې کوم ځای وو نو هغه ځای رافضیان ډېر موجود دا خباستونه ځای په ځای غي کړی دي ښه دا خباستونه ځای په ځای موږ چې دا غي ته ور منسوب کړي چې دا غي کړی دي خان دغه چا اوس کې دا چرته د چا چې کیږي شی باندې او دلائل د صدق نبوت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا هم سلور دی په تتبع استقرا سره یو اطلاع د کتب سابقو او د انبیاء سابقو وكانوا يستفتحون بالذين كفروا حافظ سوكت وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
يهود د خپل پیغمبر او د کتاب د اطلاع د وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو په اساس افتخار بکو په مقابله د کافرانو کې چې دا سه خاتم النبیین پیغمبر برازي دا د نبی علیہ السلام د حقانیت یو دلیل. دویم معجزات د رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا د حقانیت بل دلیل. دریم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مستقبل باب کې اطلاعات چې تر زمانه د صحابه پورې دا صادق شوي. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین متعلق ہوئی ان ابنی هذا یشبهنی فی خلقی ستقتله الفئة الباغیہ ما دا بچے بشهید کی دا خبر صادقه شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ولاړو ورسره حضرت ابوبکر حضرت عمر او حضرت عثمان جبل الارزیدو پیغمبر علیہ السلام ول خپل قدم مبارک را خلاص شو وی اثبت یا صبیر فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. دینشا یو پیغمبر در باندې ولاړ دی بل در باندې صدیق ولاړ دی دو در باندې شهیدان ولاړ دي. حضرت ابوبکر حضرت عمر او حضرت عثمان تو قتل خ نبی علیہ السلام اطلاع ورکړ دوړ نه وړاندې چې تاسو مرګ به تبعی نه مقتولین ظلمن بھئی. نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی چې اشقل اولین غاقر ناقه الصالح لومبنو امتونو کې ټول نه زیات بدبخت سړی هغه چې د صالح علیه الصلاۃ والسلام اوخه شهید کړي و. اشقل اولین غاقر ناقة الصالح واشقى الاخرين قاتلك. زما امت کې ډېر بدبخت هغه سړی چې تا به شهیدای. حضرت علی ته مخکې نه اطلاع ملاو شو چې زه په طبيعي مرګ نه مرم شهیدول بشم. او د سهار مانځه کې د جمعات محراب کې ابن ملجم خارجی دی هغه شهید کو. دا جمعات کوفه کې دی دا حضرت علی رضی الله تعالی د کورنا دی جمعات پوری تقریبا 75 گز فاصله ده ماو قتل ا دې محراب ته نیغ پنیغه لار د حضرت علی رضی الله تعالی د کور نه راوته ده او کوم ځای باندې چې د حضرت علی رضی الله تعالی وینه توی شوی و هغه ځای نه اوس پنجره تاو کړی ده او هغه ته لیکلی دی په بورډ د په مستشهد الامام علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه. نو دا مستشهد سره محراب کې
مسپخین د مانزو وخت شو لاره جمع وختونه نو ما مناسب ته مې دو په دو بدیله جمع وکړه دا د حضرت علی مستشهد دی نو مسپخین جمع دو په دو مو وکړه د حضرت علی رضی الله تعالی مستشهد کی جای شهادت کی مستشهد الامام علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ نو ابن ملجم هغه حضرت علی رضی الله تعالی شهید کو دارنګ بلا ډېر پیشنګوي چې زمانه د صحابه پورې هغه صادق ثابت شوی او څلورم دلیل جماعت د صحابه ځکه دا بالذات د نبی علیہ السلام شاګردان دي او دنیا کې مسلمه ضابطه دادا چې د شاګردانو کامیابی د استاد کامیابی ګڼل شي او د شاګردانو نقص دا د استاد نقص ګڼل شي حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه زکه په طالبانو ته دستار فضیلت چې کله په سرو نو ورته یو وصیت کوي چې خپل خپل وطن تلار شي نو زما پټکي زما له سره ونه غورځوي ښا بیا به ور تشریح کولا به حاصل دا چې تال ته کم حرکات کې نو خلک به عبادت نه منسوب کوي وای به چې کم دله استاد ورته دا نه سړی توپ خوله دي نو ما به څوک پیژنیم نه او تبه ما لپاره سبب جوړي نو پټکي به خلکو باندې اوچاله ځکه د شاګرد نقص دا د استاد نقص ګڼل شي او د شاګرد کمال دا د استاد کمال محسوب کیږي په دې کالجو کې چې رزلټ خراوځي نتیجه خراوځي نو پروفیسورانو ته انکریمنټونه ولګي تنخواه کې تنخواګانې زیات شي چې رزلټ ناکار راوځي نو پروفیسورانو ټولو ته د ډپارټمنټل ایکشن لاندې سزا ورکړي شي یو د لاهور د کالج نه چترال ته بدل کی او بل دیر ته بدل کی او بل پاړه چنار ته بدل کی دا ډپارټمنټ ول سزا ورکړي چې تا علاقې سره تعلق ساتي نو ته سټوډنټانو ته ټکه نه وای ټول جوړ خپل میخه سره لہذا تر کور لری کول غواړي ښا د کور لری کول غواړي چې حواشی او زواید د ختم شي نو دا ورته سزا ورکړي نو سپیشل خو سټوډنټان دي استاد ته سزا ملو شي او کامیاب شي سټوډنټان دي تنخواه چا زیات شي استاد زیات شي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه دا غي مزمت دا حقیقتا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزمت ته ابن مسعود سے وہ فرمائے چې د پیغمبر علیہ السلام صحابه كانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علوما كانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علوما د زړونو په اعتبار انتهایی پاکان خلقو او د علوم په اعتبار انتهایی ډونګي او مضبوط علم لرو اور اللہ تعالی قرآن کریم کے
دغه مدح او تعریف کوي والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا بیان دا تورات کې هم ذکرو د پیغمبر د صحابه تذکرہ تورات کې هم وا انجیل کې هم وا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. دا دوی بیان دی تورات کې هم او دا دوی بیان دی انجیل کې هم. دا بیت المقدس د يهودو له کنټرول نه اغسته شوی هی د تورات په بیان باندې وکړ. حضرت عمر دور کې حضرت عمر رضی الله تعالی دور کې چې کله صحابه د بیت المقدس محاصره وکړه او يهوديانو ځان بند کړ بیت المقدس کې نو دایته یو شرط وړاندې کو چې تاسو امیر دی راشي مونږ سره خبره وکي نو ټول علاقه ته غسته و یو بیت المقدس پاتیو وی مونږ لاسونو چې تو سرندر کیږو خو تاسو امیر دی راشي. حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر ته اطلاع ورکړه. حضرت عمر تیارې وک چې زما روانېږم. اوس بازه مشیرانو ورته ویلي مخالفینو له ورتلک دی باید چې زمونږ په روب قائم شي. نو یو خو به تر فوجي جرنیل جامه واچي په دې عام خپل کپړو کې ونځي او دویم عراقي بیرزون یعنی د اعلی درجه اسمانه بصور روانه لکه معنا د پیجارو کې بزي یا معنا د مرسيډیز گاډي کې بزي دا عراقي بیرزون داغه زماني مرسيډیزو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا مشوره ومنله کپڑے یې د وردی واچوله او چې اسمانه څنګه ور اوچت شو نو لا برابر شو پینو چې بیا را کوس شو. ای ورته ولي و زما د نفس کې او تعالی پیدا شو د زړه یو هوا وکړه چې په عراقي بیرزون سوري ا فوجي جرنیل جامه دې چولې و زما کپڑے ما تراړي او زما خپل او خمال راولي په او خبانه سور شو. چې کله بیت المقدس ته نرزو شو هغه يهوديانو مشاهده کوله چې دغه دوی خلیفہ را روان دي نو بس څنګه دی وکړه نو هغه فوري اطلاع ورکړه لا سپورته کړ چې بس مونږ سرندر کیږو جزیه قبلو. دا غي د مشر حضرت عمر ته پوسو کو ویجی تورات کې دا تذکرہ وا چې بیت المقدس چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ هغه کله فتح کوي نو هغه با په حجازي مرکب باندې سور را رواني. حجازي مرکب وی مونږ دی اوخه توایو حجازي مرکب مونږ اوخه توایو او تورات دا تذکرہ کړو چې داغه کپڑے هغه باندې بده فقر او مسکنت آثار وي ښا نو ستا کورته ته استا قمیص ته ټوټي لګېدلې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وې چې دا هغه خدای تعریف دی چې زما لکه دار اوستل چې دا هوای نفس تقاضا باندې اطلاق خنه دي کني بیا ما متعلق شوبه پیدا کړي چې دا خلیفہ نه دی خلیفہ دا خلیفہ نه دی. ذالک مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بازو صحابو د پاره دعا کړې ده د فقاهت فی القرآن یا د تعلم د قرآن تفسیر په اقوالو صحابه ولیکو دا ورسره لیکي چې حضور دعا کړې ده ورته مور ورته خپل بچي ابن عباس راوست ویجی دا ستار اور دې د ترزویر دعا ورته وکړه. نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم فقهه فی الدین وعلمه القرآن اللهم فقهه فی الدین
وعلمه القرآن اللهم فقهه في الدين وعلمه القرآن خدای دل فقاهت فی الدین ورکی او قرآن ورته ورخه نو اللهم فقهه الدین او نوی افاده دې خبره وکړه چې فقه الدین او فقه فی الدین دا دو جدا امور دي فقه الدین دا علوم روایتی لہذا سره وای دا جزئیه دا شاملی کړي دا او دا جزئیه دا بحر الرائق لیکل دا اوس یو جزئیه کده دا کتاب کې نه معلومه نو دې په دې باب کې دا قوت نه لري چې خپل اجتهادي قوت صرف کی او اغله مسلې څخه جواب ورکړي نو دې فقيه الدین دې خو فقيه فی الدین نه دی او مفتی باید چې فقيه فی الدین وي او ابن عباس متعلق نبی علیہ السلام زکه دعا وکړه الله فقيه فی الدین وعلمه القرآن کو جزئیه ورته زمانه روایتن نی معلومه چې دې په خپل اجتهاد دا غي استنباط کول شي دا سی ورته وې بزرګا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه توثیق کو وی فرمایل خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشل الكذب اوس دې یو نقطه ځان سره وړي کوي چې اوس دا قرن د رسول پاک کم قرن دی خیر القرون قرنی نو دا ممتد په زمانه د خلفای راشدین د ټول ته زمانه د رسول پاک وایي اور دلیل الله تعالی د دور تر اخر پوری دا زمانه د رسول پاک ده خیر القرون قرنی او دغه وخت کې مراجع زواد د صحابه وخه او علمی اعتبار سره رجوع بچا ده کېده صحابه ته بکېده حضرت معاویه دور کې بلا تابعین بیان استوخه حضرت معاویه دور کې بیا بلا ډېر تابعین ناستو علما د افتاء په مقام باندې هغه ځان له مستدل دي خو چونکه صحابه نو لہذا لفظ قرنی دا ممتد تر زمانه د حضرت علی ابن ابي طالب او په دې الفاظو کې په خپل اشاره دیتا ځکه لفظ قرن دا لفظ مشترک دی بین المعنیین زمانه ته هم وای خکرته هم وای د وای سر کې تاسو ورته وای خکر سینګ نو لفظ مشترک وي حالانکه په افاده د معنا کې استعمال د لفظ مشترک اولا نه دی دا غ لفظ اولاد چې واحده معنا لري بس نو حضور علیہ السلام داسې ویل شو چې خیر الاوقات وقتی خیر الازمان زمانی خیر الاعصار عصری خیر الاحیان حینی خیر الدهور دهری دا ټول ویل شو دا ټول پرې خودل خیر القرون قرنی نو لفظ قرنی سلور حروف دي
قاف را نون یا. قاف حرف آخر دے لفظ صدیق او را حرف آخر دے لفظ عمر او نون حرف آخر دے لفظ عثمان او یا حرف آخر دے لفظ علی. نو دے قرنی نہ مراد عصر د خلفاء راشدین دے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. توثیق ردوی کو په خیر القرون قرنی. او صاحب د خصامی هغه په باب د صحابو کې او د اولویت د تفسیر د دوی کې لیکلي دي. وذلك لفضل اصابتهم في نفس الرأي. وذلك لفضل اصابتهم في نفس الرأي بمشاهدة التنزيل ومعرفة اسباب النزول. ایبه د قران د تنزيل مشاهده کول ناس په نبی رسول الله باندې به قران نازل ده او سبب د نزول به ورته معلوم ومعرفة اسباب النزول. لہذا چا نظر کې چې دا ټوله مشاهده هغه د واقع تناظر کې د الفاظ خو تطبیق کول شي. بیا دا غوی نه را پدې خو تفسیر د په اقوال د تابعین او د تبع التابعین باندې. ځکه درې زمانه نبی له صلوات و سلام شهادت ول بالخیریت کړه دي. خیر القرون قرنی صحابه ثم الذين يلونهم تابعین ثم الذين يلونهم تبع التابعین ثم يفشل الكذب. سلورمه زمانه بیا دروغ ده. حضور علیہ السلام وی اعتماد باندې پیدا کیږي چا باندې. سلورمه زمانه بیا دروغ ده. او بل قسم تفسیر موافق د قواعد صرفیه او نحویه. یعنی اول به تفسیر د آیت کې په آیت متصلا معلومی که منفصلا ني. بیا به اقوال الرسول و افعاله بیا به اقوال الصحابه بیا تابعین او تبع تابعین او دا غینه بعد مطابق د قواعد الصرفیه او نحویه چې دا لفظ په دې معنا مستعمل او دا ترکیب د دې معنا لپاره راوړل شوی دی. حضرت الامام ولی الله الدہلوی رحمه الله فرمایي چې دا خبره پیجندل لازم دي چې مفسرین فرق او جماعتونه مختلف دي. څوک په تفسیر دی یو آیت کې روایت کوي د آثار او مناسبو. آثار او آثار عام دي. حدیث مرفوعی موقوفی قول صحابی د تابعی
که خبر اسرائیلی وی ځکه خبر اسرائیلی فی الجمله حجت ده د وجه د قول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چې خذوا عني ولا حرج وخذوا عن اهل الكتاب ولا حرج مانس دکې هیڅ رکاوټ نشته اهل کتاب نزدکې ولا حرج خدا عن آل الكتاب دا سونیو چې وخذوا عن اليهود والنصارى ولا حرج بلکې د يهود او نصارانه تعبیر کو پالي کتاب باندې نو موږ ورته قید وباسو چې مادامو يحدثونكم عن كتابهم اهل کتاب الذي چې تحديث عن الكتاب کوي مادامو يحدثونكم عن كتابهم نو مطلق خبر اسرائیلی دا حجت نه ده فی الجمله حجت ده او دا طریقہ د محدث مفسر د باب د تفسیر کی لکه دغه طبقه سره ده حافظ ابن کثیر دی یو آیت وای من بیا د روایت یو برمار لګي بي قال حدثنا وقيع بن زياد قال حدثنا فلان عن رسول الله وحدثنا معن بن يزيد عن فلان عن ابن عباس بس دا روایت یو برمار لګولې په یو ځای درته دومره ډیره وکیب لري د روایتو درکې کتل مو د ابن کثیر درته مو کتل دي نو دا قسم مفسر ته محدث مفسر وایخه او بل جماعت دا هغه دی چې هغه په آیتونو د اسماء او د صفاتو کې تاویلات کوي دې لپاره چې صرف یو کې د ظاهر نه په قصد تنزيه د الله تعالی ید الله فوق ایدیهم د خدای لاس د لاسونو د پاسه دی نو د خدای لاس نشته الله تعالی د لاس نه منزه دی دا تشبیه د خالق ته د مخلوق سره نو دغه مفسرین د تنزیه د پاره هغه وایي چې ید دا آله دا مستلزم د قوت لا نو ید الله عبارت ته د قدرت د الله تعالی نه چې قوت الله فوق قوتهم دا صرف او کده ظاهر نه ید بوت په لازم د ید باندې مؤول کو دا طریقہ د متکلمین قسم مفسرین دا ومن جمله دا هغه څخه امام رازی تفسیر کبیر کی علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی کی بلا فرقہ اغی استنباط کی د آیتونو نا د احکام فقهیو د قواعد فقهیو او د اصول الفقه
جواب ورکړي د تمسک د مخالفینو نه. دا طریقہ د فقهاو او د اصولیانو مفسرینو ده. په حنفیو کې جار الله الزمخشری صاحب د تفسیر کشاف چې د علم کلام په حواله معتزلی دی او د علم فقه په اعتبار حنفی دی. دا عجیب شی دی. یار الله زمخشری او ډیر عجیب شی دی. د عقاید په اعتبار معتزلی دی. نو چې په عقیده کې دا سکلک به د اعتزال په اثبات لګیای کلک مذهب به د معتزله ثابتای. چې فقاهت تراشي نو د حنفیو دومره پوخ وکیل دی. یا امام نصفی صاحب تفسیر مدارک او په شوافیو کې دغه امام سیوطی او محلی موږ ټول حنفیان د کتاب وایي درس نظامی کې موقوف لیکي حنفیان ټول لګیایو جلالین وایو د سیوطی د محلی کتاب او داسې پوخ شافعیان دي دواړه چې قسم یې کړی دی چې د شافعي استدلال به خامخا ظاهري ښه وبه اخذ الشافعي. او بل ډله هغه ایضاح کوي د نحو د قرآن د لغت د قرآن شواهد ولا راړي د کلام د عربونه کما قال المتنبي وكما قال ابو نواس وكما قال فلان فلان وكما قال زهير ای راړي ولا د دیوان العرب نه ولا شواهد پېښي دیوان العرب نه شواهد را پیشی. دا طریقہ دا د نحوی مفسر د علم بلاغت د ماهر د علم معانی د ماهر چې علما